د ځمکني ترانسپورت د انسجام شورا مرستیال محمد نبی افغان را سره خپرونه کې میلمه دی. افغان صاحب ښه راغلاست. څه موده کیږي چې موټر چلوونکي د غیر قانوني اخاذیو څخه شکایت لري؟ موده وړاندې اعتراض هم وکړ، یو څو ورځې اعتراض دوام درلود، له هغه وروسته اعتراضونه ختم شول. اوس بیا داسې څه دی چې موټر چلوونکي لا هم شکایت لري لکه چې هر څه په خپل ځای دي، سم شوي نه دي؟ سلامونه او نیکي له جلالي تاسې ته داسې له طریقه ټولو اورېدونکو او کتونکو ته روزه په خلاصېدو ده. خدای دې وکړي د ټولو عبادتونه د خدای په درګاه کې قبول شوي، او لکه دا تېره روزه داسې روزه دې بیا خدای نه راولي، ځکه خلک ډېر په تکلیف وو، ډېره خونریزي وه دلته په افغانستان. ټول خلک ډېر غمجن وو، وضعیت جنګي وضعیت ده، خلک خفه دي. جلالي صاحب لکه څنګه چې تاسې وویلې موټر چلوونکي ډېر له هرې خوا نه ټکول کېږي، مګر په دې اواخر اخاذې یو څه کمې سوې، هماغه 80-80% دي، زیاتې نورې نه دي کمې سوې. دا 10% دغو ډېرې ریښې کړي دي، نورو په زیاتېدو کېدای شي زیاتې شي. مګر په لویو لارو کې له دواړو طرفونه د جنګي طرفونه ډېر تکلیفېږو، له دواړو خواونه. لکه که تاسې خبر یې یو 3 ورځې مخکې زموږ په شهر صفا کې موږ یو 404 په بم والوته، هغلته 2 ورځې لاره بنده وله، خلک ډېر په تکلیف وو، او خلک مسافر تلل کورو ته، هغسې خامه لارې ته کوزېږي او هغلته دا په اصل کې څه کیسه وه؟ تاسو معلومات لرئ؟ ستاسو معلومات څه دي ښاغلی افغان؟ درنو لیدونکو، د ښاغلي افغان سره په اړیکه کې تخنیکي ستونزه ده. زموږ همکاران هڅه کوي چې دغه ستونزه حل کړي، خو موږ راګرځو دې خبر ته چې کابل ته د پاکستان د پوځ او استخباراتو د رئیسانو او د بریټانیا د پوځ د لوی درستیز د سفر موخه د سولې بهیر کې د اسانتیاو برابرول یاد شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او د استخباراتو له رئیس سره یې جدي خبرې درلودې، او اوس کابل له پاکستانه غواړي چې عملي ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې سرچینو ویلي چې له افغانستانه د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو له وتو وروسته اسلام آباد غواړي له کابل سره یو پوځي تړون وکړي. او له دې وړاندې چې ریپورټ ته ورشو، بیرته ورګرځو. ښاغلی افغان موږ سره خپرونه کې دی. ښاغلی افغان، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دا د په زابل کې دا د مسافرونکو په موټر باندې د ماین چاودنې پیښې یادونه وکړه. ستاسو معلومات څه دي؟ اصل کې دا کیسه څه وه؟ جلالي صاحب، موږ یوه ورځ مخکې دغلته پل الوتی یو، پل ته بم ایښی یو، هغه الوتی یو. بیا موږ خپل د شورای انسجام نمایندګان هلته ساحې ته ولېږل. موږ له دواړو خواو نه دا خواهش وکړو چې دغه پل موږ جوړوو، پل الوتی ده او مسافر نسي تللی شي. په دې بدبختانه حکومت هم په دې ساحو کې لاسرسی نه لري. هلته طالبان هم خپل جنګي افزارو په خاطر کله کله دغسې ځایو کې ممانعت ایجادوي. نو کله چې دغه موږ ورغلو، دوی وویل چې تاسې صبر وکړئ، اوس نسئ جوړوئ. د شپې 11 بجې اول راغی چې 404 په بم والوته، په هغه کې 12 کسه شهیدان ول او 25 کسه ټپیان وو، چې ډېره غمجن او ډېره بده پیښه وه چې هغه ساحې ته نه د امبولانس لاسرسی وو، نه د نورو انسانانو لاسرسی، نه ډاکټرانو. بیا هم په ډېرو تکلیفو سره زابل او کندهار ته ورسول، او ډېره غمجن او ډېره بده پیښه وله. نو موږ د دواړو خواو نه ډېر په عذاب یو، له دواړو خواو نه موږ ته په لاره کې مشکلات. څنګه په عذاب یاستئ؟ لږ څه تفصیل ورکئ. جلالي صاحب، موږ یو هفته مخکې په د میوند په ساحه کې لاره بنده وله، موږ موټرې بند کړي ول. 10 ورځې د دوی خاطر 15 تر
جای په جای بلاره بندوله او موټرو ته اجازه نه ورکوله. په دې کې سبزی بار وې، تجاران هم کې خراب سو، موټرو والا هم کې خراب سو. استخامې طبقه ته سول، خامې کې به یا ماین وویلل او یا به هغلته بند پاتې ول، راوتی به نه سو. هغه ویډیوګانې موږ کړي دي، تاسو ته هم لیږلې. بسته ورځ 2-3 به بندې وې، په سلهاو موټر په خامو کې بند و، لارې بندې ولې، هغه سبزي و، هغه ترکاري شیان خو ټول کې خراب سو. نو په جنګي حالات کې خصوصا په جنوب غرب کې موږ ډېر مشکل، ډېر تجاران تباس ول، تجاران غرق سو، د موټرو والا یا ماین وي یا خازۍ ترې کېږي او یا لارې ورته بندې. نو دغه مشکلات د خلک ډېر په تان دي. او د وسلوالو له لورې څه مشکلات تاسو ته پېښ شوي دي؟ دا خو چې یوه عمومي ستونزه ده چې په لوی لارو کې د ماینونو خطر شته دی. د ماینونو خطر نه پرته څه ستونزې تاسو ته پېښ کړي دي خپله موټر چلوونکو ته؟ دا موږ ستونزې همدغه دي چې کله دوی په جنګ په حالات کې نو موږ ته اجازه نه راکوي لارې بندې کړي، په هفتو لارې بندې 4 ورځې 5 ورځې. که دوی جنګونه سره کوي، موږ له دواړو طرفو نه دغه خواهش ده د خدای په خاطر دې مبارکه روزه او دغه ټول افغانان یو سره دوی د داسې ځای ځان ته غوره کړي چې هغلته عام ولس نه متضرره کېږي، ځکه دا خو که هره خوا په دې کې ښکېلي خلکو زړونه ترې متېږي او د خلکو زړونه ترې کېږي او کېدای شي د عمل به بیا دوی پاتې تجاران او عوام دا به ټول ترې وځي، ځکه دا کوم حالت چې اوس جریان لري دا د منلو نه ده او له دواړو خواو نه موږ ډېر په تنګ یو. یعنې دومره داسې که دوی جنګ کوي سره دلته عوام متضرره کېږي او عوام ورځ تر بلې ټکول کېږي او دوی روزمره ژوند په تنګېږي. صحیح. او د حکومت د لورې د اخاذې موضوع چې تاسو څو وارې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سره ولیدل، څومره درته دغه ستونزه حل کړه؟ جلالي صاحب د کورنیو چارو وزارت رهبري ماشاءالله موږ سره ډېره همکاره ده، وزیر صاحب او د ده ټیم. اما په ولایتو کې بدبختانه بعضې مافیایي کړۍ دي چې داسې سخت هم نه دي، داسې ډېرې له دغو نه دومره کلک هم نه دي، خو نشته داسې یوه هماهنګي نشته په ولایتو کې. درست. صحیح اجرات نه کوي. اما رهبري شورا ډېره همکاري کوي، دوی واده را سره کړی، موږ له دوی سره هفتهوار مجلسونه لرو او دغه مخکې یو څو وخت مخکې په دې کابل کې موږ بعضې مشکلات لرو. دغه خیرخانه کې یوه حادثه راپېښه سوله، دا د موږ د کابل د مسؤلینو د نه پاملرنې له وجې دغسې مسلې راپېښېږي. هغه خیرخانه کې چې هغه کله او بل د کابل موضوع د یاده کړه، کابل د یاد کو خپله تاسو موټر چلوونکي څومره ګرم ګڼئ؟ دا خو چې یو موضوع د اخاذیو شوه، د حکومت د لورې د طالبانو د لورې د جګړو موضوع شوه، د ماینونو. موټر چلوونکي تاسو څومره ګرم ګڼئ چې هغه قوانین چې او هغه لارښوونې چې تاسو ورته کوئ او په هغه لیست کې یا په هماغه تګلاره کې تاسو هغه لارښوونې دیو ته کوئ، څومره مراعات کوئ؟ جلالي صاحب ډریوران خو تاسې خپله ښه پوهېږئ په افغانستان کې چې بل کار پیدا نه شي بیا موټر او ډریوري ته مخه کوي. 50% 80% 60% موږ هغه ورونه دي چې هغه سواد نه لري او په دغه د موټر چلوونکو په قوانینو باندې ډېر بلد نه دي. اما بیا هم د موږ ډریوران الحمدلله یو بله موضوع ډېره مهمه ده، یو موضوع چې ډېره مهمه ده، دا په نشو باندې ډېر روږدي دي چې دغه مسایل بعض زیاتره وخت تاسو لیدلی چې د ټکرونو لامل کیږي. دا خو جلالي صاحب که موږ تاسې فکر د جنګ موږ تاسې دومره مصروفه کړي یو چې ټولې هره خوا رانه ویره سوې ده او ټول هر څه له لاسه ورکړي دي، هېڅ دم فکر نه ده. دا په هغه صورت نشو ته مخه کوي. که تاسې فکر وکړئ جلالي صاحب د انسان په روح او روان باندې فکر کوي.
تاثیر کوي. کله چې یو موټروان یو پوستې ته ورسي او هغلته دته کنځا کېږي، په کومو الفاظو باندې دی ټکول کېږي، دی هغه د دوی ضمیر مات سي، هغه د دوی دغه حالاتو لاړ سي. نو موټروانان یو 20-30% دغه شعور دي انشاءالله آینده کې دغه درست دغه موضوع ته اشاره وکړم. فایدامي موضوع ده چې وزارت فایدامه نه غواړي چې کنټرول سي او دغه مشکلات یو څه بنیادي حل سي. موږ ډېر کوششونه کړي دي او هر وخت دوی ته اولونه ورکو چې موږ سره کېنئ وزن کنټرول کړو. د افغانستان دا اوس د موږ د عمده مشکلاتو نه یو د فایدامي مشکل ده چې دوی ته بار بار موږ دا ریکویسټ کړی چې تاسې دا وزن سټنډرډ کړئ، موږ ته ووایئ، موږ سره کېنئ چې وزن دوی دا غواړي چې په یو سطل کې لکه یو ګیلاس اوبه راوړي. د افغانستان په شرایطو د افغانستان په ټرانسپورټ دوی نه دي خبر، بس هغه د هغه خبره ده وایي ډوډۍ نشته چاته یلي وایي ورته چې کلچې وخوري. دوی اوس په موږ باندې کلچې خوري، شرایطو ته نه ګوري او داسې یو تګلاره نه جوړوي چې موږ په هغه باندې دوی سره کینات وکړو او دغه پښتیو د مشکلاتو خلاصو. دا سړکونه ټول دوی خراب، د کابل لوګر سړک نه وي جوړ شوی. موږ په دې تېره میاشت کې تقریبا موټر زیاتو د وزارت مالیې کاري په وزارت مالیې کې ډېره ښه همغږي رامنځته شوې او ډېر ښه موږ سره ډېر ښه همکاران دي له وزیر صاحب او معین صاحب او رئیس صاحبانو نه. نو موږ غواړو چې دا وزنونه هم کنټرول کړو. موږ خپله لاس په کار شوي یو. تر 2,500 پورې ارادې موږ په 3 هفتو کې ګمرک ته ننویستل. وزارت فایدامې ته هم بار بار میسیجونه کړل چې وزنونه زیات دي. دوی راته وویل چې موږ امکانات نه لرو، خپله د پیورزي د لوګر سړک نه وي جوړ شوی. اما بدبختانه دوی له لاسه دغه هم اوس لږ لږ معلومیږي چې په دې کې جرونه وتلي دي. وزارت فایدامه مطلقاً د سړکونو د حفاظت او د دوی د ساتلو هېڅ امکانات نه لري او دوی چې څوک ورسي وزن زیات دي 15,000 او 10,000 باندې جب کې تر واچي. د وزارت فایدامې لا دوی د عواید راواخلي چې دوی څومره عواید په دې کال کې ټول کړي او په دغه کال کې په د هر ترازو کې دوی چې هر موټر ودي درست پراخ یا په شخصي جب کې اچي او اجازه ورکړي. الان یو په دوه یو په درې دوی وزنونه راوړي اجازه ورکړي. وزن ترې کم که سید یو وروستۍ پوښتنه مطرح کوم ښاغلی افغان، که وضعیت همدغسې دوام وکړي د دې ترڅنګ چې تاسو شکایتونه لرئ، خپلې اندېښنې هم شریکې کړلې، که وضعیت دوام کوي بل ګام به هم پورته کوئ که نه؟ جلالي صاحب موږ بعد له اختره موږ دواړو جنګ دواړو غواړو، طالبانو ته حکومت ته دواړو ته پیامونه واضح ورکوو، واضح پیامونه ورلیږو چې موږ ملت یو، عوام یو، موږ په سرنوشت نورې لوبې مه کوئ او موږ پرېږدئ چې ځکه موږ په دې روزه کې فرض روزه کې جلالي صاحب دومره په تکلیف شوي یو چې په دې ټول عمر هم دغومره تکلیف نه ده لیدلی او نور نه غواړو چې دغه پروسه دغسې دوام وکړي. موږ ته د خپل مسیر معلوم کړي طرفه ووایي چې دغه ساحې او چې موږ باید قرباني نه سو. کور ودان د ځمکني ترانسپورت د انسجام شورا مرستیال محمد نبی افغان. کور ودان.